مسح شرطونه څه دي کوم چې قرآن حدیث کې دي هغه به زه بیان کوم په اختصار سره. نو دا دویم حدیث. دریم حدیث واوره. ابو موسی اشعري رضی الله عنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين. رسول الله چاردام کو ابو جورب باندې مسح وکړه. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی. بل دلیل والا ازرق ابن قيس رحمه الله وي رأيت انس بن مالك رضي الله عنه احدث فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الجوربين. وانس بن مالك مولد رضي الله عنه رسول الله خادم شو ويودس مات شو نبي يودس كبرى ومسح على جوربين من صوف او د وړي جورابي په فوکړي باغې باندې مسح وکړه. وما وتيت تمسح عليهما ته په دې باندې ولې مسح کیس وما تيجي انهما خفان دغه موزي ولكنهما من صوف. اے مسلمانانو وهابيان چې مودو کنکړي خپل د خوش مذهب موجلا او یا خاستن کړي خپل د خوش مذهب موجلا. اے مسلمانانو سلفیان چې مودو کنکړي خپل د خوش مذهب موجلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو و ابي خناس د شیطان نم د خلقو په گمراه کولو کې مخکې ده ځکه چې شیطان د دلمون نه منع کوي او ابي خناس در باندې به اودس المنځ کوي درته وایي چې په نریو جرابو باندې مسح وکړه. شیطان د دلمون نه منع کوي یعنی بيدینی درته د بيدینی په شکل کې پیش کوي او خناس و ابي در باندې به اودس المنځ کوي او بيدینی درته د دین په شکل کې پیش کوي ځکه چې د بيدینی د پاره درته په خپل ګمان حدیثم وایي. یو حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه پیش کوي. یو ابي خناس ده هغه د ابو موسی اشعری رضی الله عنه حدیث تر دې پورې پیش کړی ده چې ومسح على الجوربين او دا د ون علین ټکي د خپل يهودیت په صندوق کې داسې بند کړی دی چې چاته پته مونه لګیږي چې په دې حدیث کې د ون علین لفظ هم شته. ون علین پڼو ته وایي او وابیان په پڼو باندې مسح نه کوي. نو دا لفظ د دوی د مزاج نه خلافو لدې وجې نه دای د شیعګانو په شان د تقیې په صندوق کې بند کړو. د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په حدیث کې په دوو شیانو باندې د مسح ذکر ده. ومسح على الجوربين والنعلين. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سکړو او په جرابو او پڼو باندې مسح وکړه. ابن ماجه رقم الحديث 1560. ګوري ورونو دا حدیث د دوو وجو ضعیفه ده. یو وجه دا ده چې په دې حدیث په سند کې عبدالرحمن ده او هغه د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه روایت کوي او د عبدالرحمن سما د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه ده ثابته دې ته منقطع حدیث وایي. دا یو وجه د ضعف ده. او دویمه وجه دا ده چې د دې حدیث یو راوی ده عیسی ابن سنان هغه ډېر سخت ضعیف ده. لہذا دا حدیث چې امام ابو داود را نقلی نو ورپسې فرمایي چې لیس بالمتصل ولا بالقوی. دا حدیث نه متصل دی او نه قوی دی. یعنی د عبدالرحمن سما د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه ده ثابته. نو دا حدیث متصل نه دی بلکې منقطع دی او نه قوی دی ځکه دویمه وجه د ضعف هم پکې شته چې عیسی ابن سنان پکې سخت ضعیف دی. ابو داود جل اول صفحه 14. امام بیهقی رحمه الله فرمای چې د ضحاک سما د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه ده ثابته او عیسی ابن ابان عیسی ابن سنان دومره ضعیف دی چې روایت بالکل حجت نه ده. سنن کبرا جل اول صفحه 285. ابو حاتم د په باره کې فرمای چې لیس بالقوی. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 312. شوکانی ورته ضعیف وای. نیل الاوتار جل اول صفحه 119. امام احمد دارنگی یحیی بن معین
امام ذهبی، یعقوب ابن سفیان، ابو زرعه امام نسائی، زکریا ابن یحیی، ابو حفص عمر ابن شاهین، دوی ټول ورته ضعیف وایي. وګوره الجرح والتعدیل د ابن ابي حاتم جلد 6 صفحه 200 او دارنګي المغني فی الضعفاء جلد 2 صفحه 498. دارنګي تاریخ دمشق صفحه 309 جلد 40. دارنګي تهذیب التهذیب جلد 8 صفحه 109. دارنګي الضعفاء للعقيلي جلد 3 صفحه 383. دارنګي تاریخ اسماء الضعفاء والكذابين جلد اول صفحه 115. ګوري ورونو یو خطرناک يهودیت د وابیانو درته بیانوم. لا مذهب خناس نیاز محمد کونړی لیکي دا حدیث را نقلی او بیا وایي چې امام بخاری د دې حدیث نه سکوت کړی دی. نو که د امام بخاری په نیز دا حدیث ضعیف وي نو ضرور به بیان کړی وي. وګوره د نیاز محمد کتاب الحق الصریح جلد 2 صفحه 620. لعنت الله علی الکاذبین. ګوري ورونو ابی ابن سلول منافقم دومره چالاک او دوکباز نو لکه څومره چې دا لا مذهب خناسان دي. کعب ابن اشرف یهودیم د اسلام دومره مخرب نو لکه څومره چې دا لا مذهبان دي. ابو جهلم د اسلام دومره دشمن نو لکه څومره چې دا لا مذهب خناسان دي. د خپل خناسانو ته او خپل وړاندو مقلدینو ته وایي دا وی خیال ته دا ورغورځي چې دا حدیث په صحیح بخاری کې دی او امام بخاری په دې سکوت کړی دی. ټول لا مذهبان دي راټول شي او ټول صحیح بخاری دی لیکه په لیکه وګوري. که په صحیح بخاری کې دا روایت اشارتنم پیدا کړو د امغه ورځ نه به موږ په نریو جرابو باندې ورسره مسح شروع کړو. او که دا روایت په صحیح بخاری کې نه او نه به تر قیامت څوک پیدا کی نو بیا ولې دومره دروغجن د شیخ او د عالم او د مسلمان په القابو باندې تاسو نازوي؟ دا حدیث چې په صحیح بخاری کې نشته نو په دې حدیث باندې د امام بخاری بیا سکوت د کم ځای نه راغلو او د امام بخاری سکوت څه معنا؟ دا خو د ابو موسی اشعری رضی الله عنه حدیثو. یو بل حدیث د حضرت انس رضی الله عنه پیش کړي. ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نشي پیش کولای. د حضرت انس چې صحابي دی رضی الله عنه د هغه فعل پیش کړي او دارنګه د حدیثو په کوم کتاب کې دا بیان نه دی بلکې د الدولابي د کتاب الاسماء والکنانا دوی د حدیث را نقلی او د اصل کتاب نمنا بلکې داغه د رساله المسح علی الجوربین را نقلی. بهر تقدیر د حضرت انس رضی الله عنه پر روایت کی راضی ازرق ابن قیس فرمای چې ما انس ابن مالک رضی الله عنه ولیدلو چې او داسې مات کړو بیا مخ او دواړه لاسونه وینځل او په جرابو باندې مسح وکړه چې د وړۍ نه جوړې شوې وي. ما ورته وویل چې ته په دې مسح کوي؟ انس ابن مالک رضی الله عنه وی جواب راکړو چې دا موزی دي لیکن د وړۍ نه جوړې شوې دي. ګوري ورونو د حضرت انس رضی الله عنه جراب څرنګه وي؟ نری وي او که ډبلې؟ نو حضرت انس رضی الله عنه د خپل جرابو په باره کې فرمایي چې خفانی. په دې حدیث کې دا الفاظ دي چې هما خفانی. عین موضوع خو نه وي نو دلته تشبیه ده یعنی د موضوع په شان دي او موضوع ګوره سخینی دي. موضوع سخینی وي نو دا جراب هم سخینی شوي یعنی ډبلې جراب شوي دا ماسی شوي نری جراب نه شوي. ګوري ورونو په سنن کبرا للبیهقی کی تصریح ده چې د حضرت انس رضی الله عنه په جرابو باندې سرمن لګېدلې وه. راشد ابن نجیح فرمای رأیت انس ابن مالک دخل الخلاء وعليه جوربان اسفلهما جلود واعلاهما خز فمسح عليهما. سنن کبرا د بیهقی جل اول صفحه 215. نو په دې حدیث کې تصریح ده چې د حضرت انس رضی الله عنه جرابي
یا سخین مجلد وي او یا سخین منعل وي نری جراب نه وي خپله د حضرت انس په دغه حدیث کې هم دا راغلي چې هما خفانی تشبیه پکې مقدره ده یعنی دا د موضوع په شان دي نو یو خدا چې حضرت انس رضی الله عنه په موضوع باندې مسح کړې ده په امدې حدیث کې هما خفان راغلی ده جراب موضوع نه د موضوع په شان وي او د موضوع په شان په جرابو باندې خو مسح جایزه ده هغې ته سخینې جرابې وایي دا ماسی ورته زموږ په پښتو کې وایي دویم دا چې زه د لامذهب خناس ته وایم چې دا خو د صحابي عمل دی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی او تاسو خو نور خوله وشکېده چې د صحابي قول او فعل او تقریر دا حجت نه دی وګوره د نیاز محمد کونړي کتاب الحق السری جل اول صفحه 40 هلته لیکي چې د صحابي قول فعل او تقریر دا حجت نه دی یوې نکتې ته ستاسو پام را اړوم د زنانه بدترین جرم ګورئ ورونو د دې حدیث په سند کې 4 راویان دي دویم راوی پکې عمرو بن علی دی او دریم راوی پکې سهل بن زیاد دی چې د دوی عدل او ضبط نه دی ثابت او د حدیث په سند کې خیانت کولو ته محدثین د زنانم غټ جرم وایي ځکه چې زناکار صرف خپل ځان خرابوي لیکن داسې مجرم د ټول امت دین تباه کوي نو ګوري ورونو په دې حدیث کې خو اول د نریو جرابو ذکر نه دی بلکې د سخینو جرابو ذکر دی هما خفانی او دویم دا چې دا د دوو راویانو ثقاحتم نه دی ثابت ګوري ورونو وابیان خناسان د شیطان نم د خلکو په ګمراه کولو کې مخکې دي ځکه چې شیطان دې د لمونځ نه منع کوي او وابي خناس در باندې بې اودسه لمونځ کوي ځکه چې په نریو جرابو باندې در باندې مسح کوي دویم دا چې شیطان د آخرت تباه کوي خو دنیا د ظاهرا آرامي ظاهرا درته وایي چې خوب وکړه اوبه یخې دي په یخو اوبو باندې اودس مه کوه نو دنیا د ظاهرا آرامي او خناس وابي دي دنیا او آخرت دواړه تباه کوي په دنیا کې د خوب خراب کی تهجد او د سحر لمانځه ته دې راپورته کی یخو اوبو ته دې کینئ مخ او لاسونه در باندې ووینځي خو په آخر کې درته وایي چې پښې مه مینځه بلکې په نریو جرابو مسح وکړه نو دنیا دې هم تباه شوه ځکه چې خوب دې خراب شو یخې اوبه دې استعمال کړي او آخرت دې هم تباه شو ځکه چې اودس دې ونه شو دارنګې شیطان دې د لمونځ نه منع کوي یعنی بېدیني درته د بېدینۍ په شکل کې پیش کوي او بېدیني چې د بېدینۍ په شکل کې درته پیش کی نو اکثره نه کامیابیږي او خناس وابي در باندې بې اودسه لمونځ کوي ځکه چې په نریو جرابو باندې در باندې مسح کوي او بېدیني درته د دین په شکل کې پیش کوي دا ډېره خطرناکه طریقه ده ځکه چې د دې بېدینۍ دپاره درته په خپل ګمان حدیث هم پیش کوي دا 2 حدیثه چې په نن درس کې ما درته ذکر کړه په تیرو درسونو کې ما درته د 2 حدیثونو نه جواب کړی یو د حضرت ثوبان رضی الله عنه حدیث هلته د تساخین لفظ دی او د دنیا ټول محدثین یو 10 حوالې ما راټولې کړي دي چې دوی ټول وایي چې تساخین په معنا د موضوع سره دي او وابیان دلته وایي چې د تساخین معنا د جرابې تساخین معنا جرابې نه دي تاسو د لغتو کتابونو او د احادیثو د کتابونو شرح ورپسې وګورئ او دویم د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه حدیث په تیرو درسونو کې ما درته د هغې نه جواب کړی چې د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه حدیث په شپېتو یا اویاو طریقو باندې روایت شوی دی په هغې ټولو کې د جرابو ذکر نشته بلکې د موضوع ذکر دی یوازې په یو روایت کې چې ترمیزی کې راغلی دی په هغې کې د جرابو ذکر دی ثقه چې د اوثق نه مخالفت وکړي د هغه روایت ته شاذ وایي او ضعیف چې د ثقه نه مخالفت وکړي د هغه حدیث ته منکر وایي ګوره د دې حدیث په سند کې حذیل ابن شرحبیل او دارنګې ابو قیس دا اتفاقا ضعیفه دي نو چې اتفاقا ضعیفه دي د ضعیف راویانو روایت د شپېتو یا اویاو ثقه راویانو د روایت نه خلاف دی چې دې ته منکر روایت وایي
لہذا محدثین دا حدیث منکر گنی امام بیهقی د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د حدیث په باره کې فرمایي چې انه حدیث منکر او د وابیانو مشر غیر مقلد عالم عبد الرحمن المبارک پوری لکی وضعفه كثير من ائمه الحديث تحفة الاحوزی جل اول صفحه 200 نو ګوري ورونو د قادیانیانو په شان باندې پنریو جرابو باندې مسح مکوي پنریو جرابو چې چا مسح کړي داغه او دس بالکل نکیږي او د منځ بالکل به او دس ده